د ام حرام رضی الله تعالی عنها غزوة البحر کې د شرکت خواهش. حضرت ام حرام رضی الله تعالی عنها د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ ترور وه. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به ډیر د دې کور ته تشریف وړو او کله ناکله د غرمې وغیره به هم هلته آرام کولو. یو وارې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د دې په کور کې آرام کولو چې مسکی را پاڅېدو. ام حرام عرض وکړو چې ای د الله رسوله، زما مور پلار دې په تاسو قربان وي، په کومه خبره تاسو مسکی شوې؟ وی فرمایل چې زما د امت څه خلک ماته وښودلی شو چې سمندر باندې د جنگ په اراده داسې سواره دي لکه څنګه چې په تختونو باندې بادشاهان ناست وي. ام حرام رضی الله تعالی عنها عرض وکړو چې ای د الله رسوله، دعا وفرمایه چې الله جل شانه ما هم په هغې کې شامل کړي. نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل ته به هم هغې کې شامل شي. دې نه پس نبی علیه الصلاۃ والسلام آرام وکړو او بیا مسکی را پاڅېدو. ام حرام رضی الله تعالی عنها ترې بیا د مسکی والي د سبب تپوس وکړو. دوی بیا هغسې ارشاد وفرمایو. ام حرام رضی الله تعالی عنها بیا هغسې درخواست وکړو چې ای د الله رسوله، تاسو دعا وکړئ چې زه هم د هغې نه شم. نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل ته به لومړی جماعت کې یې. د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په زمانه خلافت کې امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ چې د شام حاکم و، په جزیره قبرص باندې د حملې کولو اجازت وغوښتو. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ورله اجازت ورکړو. امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ یو لښکر واخیسته، حمله یې وکړه چې په دې کې ام حرام رضی الله تعالی عنها د خپل خاوند حضرت عباده رضی الله تعالی عنہ سره په لښکر کې شریکه شوه او په واپسۍ کې په یوه کچره سریده چې هغه وترېده او د هغې نه راپرېوتله. سټ یې مات شو او وفات شوه او هم هلته دفن کړای شوه. پیدا کې لیکي دا شوق و په جهاد کې د شرکت چې په هر یو جنگ کې د شرکت دعا یې کوله، خو چونکې دې دواړو جنګونو کې لومړي جنگ کې وفات کېدل یې مقرر و، ځکه یې په دویم جنگ کې شرکت ونه کړای شو او هم په دې وجه نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې کې د شرکت دعا هم نه وه کړې.